بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نو د دې دا مشق د حل کولو طریقه دا کنه چې ګورم په کې سلور سيزونه لیکو سلور لاینونه براګه کومه یو لاین موږ راکو کنه بری کې موږ ته اردو را کړی دا یا عربي موږ را کړی دا موږ لیکو لکه موږ د اردو یو څه لیکو اردو کنه بیا بر دینه بعد موږ په دویم لاین کې لیکو بحث د بحث مطلب دا دی چې لکه دا ته کم گردانونه ویلي دي نو دا پکې د ماضی گردان دی کله مضارع گردان دی کله مثبت دی کله منفي دی د دې نه بعد بیا موږ لیکو صيغه چې دا کومه صيغه ده تثنیه ده او که جمع ده او که مذکر ده که مؤنث ده او د دې نه بعد په دې دی چې موږ بیا لیکو عربي او که الته موږ له عربي راکړو د اردو لیکو کال د موږ له اردو راکړو خو د هر صيغه چې موږ د اردو نه عربي جوړو یا د عربي نه اردو جوړو نه یوازې دا نه چې په دې ماضي کوس په موږ مضارع وایو بیا به امر وایو بیا به نهي وایو بیا به اسم فاعل وایو بیا به اسم مفعول وایو نو د اخیره پورې لکه چې ستاسو څه د پوښتنه چې لکه ماته د دې معنی پکار ده نو موږ به پکې لاول ټول نمک کې بحث ګورو چې دا کم بحث ده لکه اوس ماته تاسو یو صيغه وایي کله کتاب نه وایي کپا یاد وایي کله هر ځای نه وایي ها څنګه लिखा उस एक मर्द ने लिखा इस एक मर्द ने नोज बदल اول پرې کې بسوچ وکم کنه چې لکه دا لیکا پکې راغره لیکلیو کنه نو دې کې بل اول تم سره لیکم چې دا خو فعل ماضی کو شو فعل ماضی کو شو صحیح شو لا اوس بس ګورم پرې کې چې پدې کې دا کومه جمله چې ما لاکړی دا پدې کې نه هیڅ کنيشته پکې شته پکې نو صرف دغه پکې تل دی چې نه پکې جواب منفي کنو پکې جواب مثبت نو مولې کو فعل ماضی مثبت ٹھیک شو لا وسه لکا اوس ایک مرد نے دا تاسو د هغه فاعل معلوم دی چې هغه یو سړی لیکل کړو چا لیکل کړی ها نو مولې کې فعل ماضی مثبت معلوم ٹھیک شو لا فعل ماضی مثبت معلوم وسه هغه یو سړی نو تا په خپل معلومات ته طریقه خو دلی دا چې لکه موږ مسیږي ترجمه بسنګ کو هغه یو سړی دا کوم څه کوي هغه چې نو اسی غایب کنا ها او سړی او یو نو عید مذکر غایب صحیح شو لا ول دې پورته راول سری وستله دا لیکل ته پته نه لګی چیرې دی لیکل د په عربی کې سوې نو دې کې بتا دا ولې کې چې الکتابه مصدر ده الکتابه معنی ده لیکنا کتابه معنی څه ده نو دې مصدر نه ته ده د دې مصدر نه چې کاف تابه بغیر شي د فعل ماضی مثبت معلوم واحد مذکر غایب څه هوا ختم شو خبره پوه شو مې باندې پوه شو ها بل وای وسو ها नहीं लिखी गई नहीं लिखी गई वो सब मर्द نو ګوره دا لیکي گئی جو لیکنا پکې راغله لکه تیر شوی زمانہ د فعل ماضی وي سبي فعل ماضی هو نه پکې راغله لکه نو مثبت په کا منفي وي او دا گئی پکې راغله لیکي گئی مجهول نو فعل ماضی منفي مجهول صحیح شو لا ولا نه لیکي گئی او سب مرد کوس باندې صيغه معلومه نو वो څه او مرد او سبو جمع مذکر او مخ تاویل دي چې لیکلو ته سوې کتابه نو د فعل ماضی منفي مجهول نه د جمع مذکر غایب څه هوا فعل ماضی منفي مجهول ما كتبو څه شو ما كتبو ٹھیک شو لا وصل لګي دغه لیکمه عربي لیکم په دې کې ما عربي ولیکلا لکه زوس ما ولیکو تاسو ته یو ټکی وای چې زو لیکم په عربي وایا ما غسل نه ما غسل نو غسل چې بګی راغی نو ماته پته ولګی چې دا خو فعل ماضی ده پوه شوي او ما بګی په شروع کې راغلی نه به صحیح اوس په دې لګه چې دا پته لګوم کنه په عربي کې چې دا منفي ده که مثبت ده نو د مثبت په شروع کې سنې راغلی او دا منفي په شروع کې ما یا لا راغلی یا بګی ما راغلی یا بګی سره راغلی لا راغلی د عام طور باندې ما راځي خو لا هم راځي لکه قرآن مجید کې څنګه ده فلا صدق ولا صلى نو دا د ماضی په شروع کې لا راغلی نو عام طور باندې د ماضی په شروع کې ما راځي او د مضارع په شروع کې لا راځي
ماضی په شروع کې سره راځي ما او د مضارع په شروع کې لا خدا اکثری خبره ده پوه شئ او کله کله دغه په شروع کې هم چې نه ده لا راځي لکه ما لا صدق لا صلى په دې باندې پوه شئ ها یا بل مثال وایا نه چې لا په شروع کې راغلی ماضی قرآن مجید به نه تاسو لا مضارع ده لا فلقتحم العقبه فلقتحم العقبه لا اقتحم وی نو فعل ماضی منفی وسی معلومه او مجهول کې موږ ته څنګه پته لګي مجهول په لاولې اربعه زمر راغلي د مجهول په لاولې اربعه او دا دلته کې زمنه نو سبا شي فعل ماضی منفی معلوم وس ګوره چې دا په لاولنو کې دا که په اخرنو کې دا که په منځنو کې دا نو سبا شي غائب شي اولنی درې کا اخرنی درې او اول دویمه درېمه واحد مذکر غائب شو کنه وس غسل چې نه غساله لګي کې انزل ہوتا ها لامبل ہوتا ما غسلا نہیں نهایا او ایک مرد هغه یو سړی چې نن د لامبل نو غسل نه کې اوس ایک مرد دی پوه شو مې معنی غسل نه کې او ایک مرد دی پرې باندې پوه شوي دا پر نه کارو چا نه په دې طریقه باندې بدل برابر وای دا هر ځای کې چې تعالی سوق در کی عربي نه اردو یا اردو نه عربي په دې طریقه باندې وای صحیح دا وز نه کار چې کم دین دی کنه نن د کور کال چې پتا واست کمال کومه نو بھائی کی لگا د سے لیکل لیجئے النصر سے فعل ماضی منفی کے مدرجه سے بتائیے چې دا سود النصر مصدر نه النصر معنی سره مدد کول کنه د دې نه دا صيغه تاسو جوړی کړئ نو دا بل ګوره واحد مذکر و مؤنث متکلم خو فعل ماضی منفی مجهول نه د منفی مجهول اولنی څنګه څنګه ای د منفی مجهولو د دې ګوره تاسو الاول د چې نصغره ما نصغره او نصغره ما نصغره دا ورته دی کنه نصغره څه شی دی ناورما فعل ماضی مثبت معلوم نصغره مثبت مجهول او ما نصغره فعل ماضی منفی معلوم او ما نصغره دا خبر بتاو څه دی وسیله لګی لیکلی دی چې منفی مجهول نو استادین کې بسر راځي ما نصغره نو د منفی مجهول نه د واحد مذکر او مؤنث متکلم څخه وایا لکه د واحد متکلم یاره ما نصرتو سبای جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معلوم څه کم گردان دی نه نصغره نه جمع مذکر غائب څخه وایا نو ما نصغر وای سو تاسو الټه را خلک په مخکې کتاب په شاته تور کوی بیا سره شروع ها واحد مؤنث حاضر منفی مجهول څنګه الاول څنګه بیا وای ما مثبت مجهول دا خبره ما تاسو څه پیری وکړه چې د مثبت په اوله کې ما ناراضي د مثبت په اوله کې لا ناراضي ما ناراضي د منفی په اوله کې ما یا لا راضي دا خبر دې کوپړې ته ونه باسي د منفی په اوله کې ما او لا راضي او د مثبت په اوله کې ما او لا ناراضي د مثبت په اوله کې ما او لا تاسو د مثبت تعریف زده کړی دی سره چې پای کې یو کار د کېدو خبر ورکړي یو کار او منفي څه ته وایي د نه کېدو خبر ورکړي شوی نو اوس دې په لګوره غلط نه کوي دا واحد مؤنث حاضر منفی مجهول څه اولنی څه سره ما نصغره اولنی څه سره د دې د واحد مؤنث حاضر څه وایي ناورما ما نصرته واحد مذکر غائب مثبت مجهول اولنی څه صحیح نصغره او واحد مذکر غائب څه دغه نصغره ده د مثبت مجهول نه جمع مذکر حاضر مثبت مجهول ناورما نصرتم ګوره دغه گردان لاول نه ټکه به ځکه او تلاټ څه دغه څه ته ورور سره جواب بیا وې واحد مؤنث غائب منفی معلوم ما نصرت وس یو بل مخکې یو ملګری پاسه تسنیه مذکر حاضر منفی معلوم یو ملګری
ما نصرتما ټیک شو کېنه ماشاءالله. تسنیه مذکر غائب مثبت مجهول تسنیه مذکر غائب ټیک شو. واحد مذکر حاضر مثبت معلوم نورما نصورت ټیک شو. تسنیه مؤنث غائب منفی معلوم تسنیه مؤنث غائب منفی معلوم تسنیه مؤنث غائب تسنیه مؤنث غائب یاره ما نصرتا زه په لږ گزاره باندې تاسو یو شی ولې نو دا په څه دي نه جوړیږي دا وزن لولې ټولو دا وزن لولې اوس ما دا ګورې دا بند دا وسو د کور کار چی ښه او کنه تصویر به زه درولې ما ټول به ولې ښه سواسو میتوار دی صحیح ده ان شاء الله. اوس دی غوړې ما دا بل قصه ده لیکلو طریقه دغه شان دي ده کنه چې دلته کې صيغه تاولي کلا تسنیه مذکر غائب او دلته ورته خوا دا غلي کړل دي فعل ماضی منفی مجهول نور بګی ته طریقه نه سره په هر یو نه بنون سوادرا او بار کې راځي نون سوادرا وبس کې راځي نو د فعل ماضی منفی مجهول نه دغه سلول ټکی دي په دې سلول ټکو نه دی ګرځاو نه دي نو ماضی منفی مجهول په کم یو دی ما نسخره کنه دغه تسنیه مذکر غائب هوا ما نسخره صرف د صدقه یو ټکی لیکل دي خوښ ما نسخره یا نسخرا یا نسخرو صرف دغه یو ټکی بدلی کړي نه معنی انسان ته ولې په مخ وګده صرف دغه یو ټکی بولی کوي دغه یو کرخه بداولي کوي په جدا یو پین باندې داول کو په جدا پین باندې وتر دابل لیکا خوښ بیا بل ولې کلاندې وتر بل لیکا کده چې لیکي کلاندې لاندې لیکي ډیره خوري خبره ده او کته چیرې یو بکر خیرا کاګه په یو کرخه کې دغه لیکا بل کو ته جواب لیکا دغه سولې کوي صرف دغه ولې ته دی ولې کوي سوري نه مړه ولې کوي دا خو نه صرف 30 ټکی لیکلني ګران پکې زنيشته ده خدای په خیر کې چې تاسو طریقې زده کړو بیا بس وشو ته کوم دا نه کنه نو د ماضي کې شپه کوي نور پکې چل کوي په ماضي کې ماضي نه نور وضو بس ته مضارع ده وضو خاجي ما ته ګوره د چلې کنه دا حروف اجا خو تاسو پیژنئ کنه حروف اجا څه ته وایي الف نواله د یو پوری چې کوم حروف دي تاسو وایي کتابونه کاپیانې چې صحیح هغه هر څه سره ذریعہ هغه بند کړي بیا باندې خبرې کوم دل کې د حروف هجا مختلف قسمونه دي لکه یو قسم چې نه دالکه د حروف علت او د حروف صحیحه حروف لین او دغه شانتي حروف مده دا مختلف قسمونه دي کنه دغه شانتي په صرف کې زمنګ د حروف یو قسم دی او ان شاء الله تاسو ته بزا 62 نمبر پیج باندې غلاوست تاسو کتابونه مکو په 63 باندې بیا وتا سورو سودا کولاوي چې دې حروف یو تقسیم دی او یو ته ویل کېږي حروف اصلي او یو ته ویل کېږي حروف زائده حروف اصلي او حروف زائده حروف اصلي او حروف زائده حروف اصلي او حروف زائده حروف اصلي دو تعریفونه دي او د حروف زائده هم دو تعریفونه دي. نمبر 1 حروف اصلي څه ته وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې په مقابله کې راځي. ما ته ګوره کاپی کتابن کا دغه ما ته ګوره چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې په مقابله کې راځي دي ته اصلي وایي او زائد د قشان دي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې په مقابله کې نه راځي ته زائد وایي. حروف اصلي څه ته وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام په مقابله کې راځي عاید اصلي وایي او چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله وزن ته وایم چې دا وزن څه ته وایو د فاعل لام مقابله دا هر سره ته وایم چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله کې نه دي ته څه ویل کېږي حروف اصلي او چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله کې نه دي ته څه وایي حروف زائد. دی یو خبر باندې پوه شئ. دویم تعریف چې حروف اصلي ته وایي چې د باب په ټولو صيغو کې راځي چې د باب په ټولو صيغو کې راځي. حروف زائد دي ته وایي
چې د با په ټولو صيغو کې نه راځي بلکې بس کې راځي او پس کې نه راځي حروف اصلي څه ته وایي چې د با په ټولو صيغو کې راځي او حروف زائد بسو کې او بسو کې نه دا دوه خبرې څه شولې موږ وی حروف په څو قسم دي کم دي حروف اصلي او حروف زائده حروف اصلي څه ته وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې په مقابله کې راغلي وي او حروف زائد څه ته وایي دویم تعریف سره چې دا باب په ټولو صيغو کې راځي په ټولو ګردانونو کې نو هغه به سوي حروف اصلي او چې په ټولو کې نه راځي هغه به سوي ها د څه شی دی کنه چې دا هر سیس د پاره چې دی کنه دا جدا جدا تللی لکه تاسو کتلی دي د لرګو د تللو تر ولل لرګي چې پیتري دغه لرګو د تل تل سوکسره در کې کنه ولکه دا مال وته لوته دغه تل ته واچي اچولېږي ها د دې پار جدا کوي کنه وځ زرګران سره چې کوم تل را اتل چا لرګي راوړو چې هغه تاسو سره تل شته او شته را سره لرګي لر کې چې لرګي په مال وته لا نو د دې خطه برګور چې لکه ته روغې کلی ونه کته له دا به تاسو چې دې لپاره دغه تل نه وي د دې لپاره جدا تل را ادا شان دي هر څه لپاره جدا جدا تل کړه وایي به معنی دا شان دي په هوا کې موږ نمی معلومه او جو بیرومیټر دی ورې وجود کې موږ ګرمي معلومه چې د بده وجود کې ګرمي شته کني شته جو ترمامیټر دی دا هر څه لپاره جدا جدا تل دغه شان دي په دې کلمه کې حروف اصلي او حروف زائد پکې کم دي د حروف اصلي او د زائد معلومول د لپاره یو تل را چې صرفیان حضرات هغه د فاعل لام وي څورته وي فاعل لام دا فاعل لام دي ته دو یو میزان وي میزان تل دوی میزان څه ته وي تل دوی نو چې کله موږ له هم چا کلمه راغله شاله دې کلمې وزن سره نو موږ به دا د فاعل لام کلمې تاچو لکه څنګه چې تاسو په صرف کې ویل دي فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا يفعل يفعلان يفعلون فاعل فاعلان فاعلون مفعول مفعولان مفعولون دا فاعل لام چې لکه دا ټول وزنونه دي دا سړي وزنونه لکه ګوره زه ما ضربتم دا په فاعل لام ته واچوا نو سبشي فعلتم ټیک شو لا زه ما ضربا فعلا یعنی دقه گردان بلا فاعل لام به ته واچوا ها زه ما ضربتن فعلتن لکه پوهیږي به دې چل باندې ها پوهیږي به باندې اوس ګوره موږ ویلو حروف اصلي څه ته وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله کې چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام په مقابله کې اوس دې د ګوره چې موږ وزن نه واسو کنه د بلاول کې به موږ دا چل کوي بلاول کې موږ ډایرکټ وایو چې دا پکې اصلي او دا پکې زائد دي موږ بلاول کې دا چل کوو زواد را با تامیم څو حروف دي پنځه دي دا به څه ولګي زواد را با تامیم ٹھیک شو لا و دا فعلتم نه دا په جدا جدا ولګي فا عین لام تا میم اوس ګوره د فا په مقابله کې د عین په مقابله کې د لام کلمې په مقابله کم حروف راغلل زاد را با او دا د حروف اصلي په مقابله کې راغلل کنه فاعل لام په مقابله کې راغلل کنه او د تا میم په فاعل لام په مقابله کې راغلل نو موږ وایو چې په دې ضربتم کې د زاد را با دا حروف اصلي دي او تامیم پکې سری وز دغه تامیم پکې زائد دي کنه نو موږ چې زواد رابا حروف اصلي دا به فعل په ټولو ګردانو کې زواد رابا پدې کوم دي کنه زواد رابا پدې کوم دي کنه او زواد رابا پدې کوم دي کنه وز پدې کې دا تامیم شته پدې کې تامیم شته نو دغه زائد دي نو اصلي څه دا وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې په مقابله کې راځي نو دې ته څه ویل کېږي حروف اصليه او حروف زائد څه دا وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله کې نه راځي خو شو به معنی ها بیا چې د فا کلمې مقابله کې کم ټکی راغلم نو دې ته په فا کلمه وایي څه ورته وایي او د عین کلمې مقابله کې راځي ته څه وایي او د لام کلمې مقابله کې راځي څه ورته وایي لام کلمه پرې باندې پوه شوي تاسو ها پرې باندې پوه شوي او د وزن پر اوستلو او یا دویم نمبر تعریف چې هغه د دې باب په ټولو صيغو کې راځي دا باب لکه ګوره دا زغربا دی کنه نه زغربا ما زغربا زوربا ما زوربا یزربو په یزربو کې ګوره زواد را باب کې خاري کنه خاري په زواربون کې
په مضروبون کې، په اضرب کې، په لم یضرب کې، په لا یضربن کې، لا یضربون کې، دا ته راځه لا یضربن کې، ها په مضربون کې تلې وي څه چل دی وګو دغه شان دی ګوره مونږ وایو دا تاسو ته تاسو کومه چې په دې کې تماته حروف اصلي وقایع په دې کې ما نصرتن وزن سره ما فعلتن ما فعلتن د دې زو سوما چې په دې کې ز حروف معلومه ما دا حروف اصلي نو زه به دې لیکم میم الف نون صاد را تا نون لاندې بولې کوم میم الف فا عین لام تا نون دا بل اوله کې بتنه چلول کې چې اوسو پرې دا وکړو کنه بیا وستا زین ووري بیا چې تاسو څوک بل څه ټکوي ته بیا لګې دی وزندار تاسو په خپل باندې بیا معلومیږي او دا به چې بری ګورو فیصله لري او زائد پکې داري ولاوله کې بدا موږ دا لیکل وکړو سورته اوس په دې کې معنا صورتونه نه کې ما دا حروف اصلي وخه الکا حروف اصلي نون صاد را دا درې پکې دا درې پکې او دا پکې زائد دي دا پکې زائد دي ځکه د وزن کولو په وخت د فاعل لام کې په مقابله کې را نغلل پوه شو مې معنی د وزن کولو په وخت د فاعل لام کې په مقابله کې اوس دا نون صاد را دا اصلي لري کنه نو ګوره نسخرا صاد نون صاد را پکې شته کنه نشته نصرتن نصرتو نصرتو نصرتن نصرتن ما نصروا ما نصرتن ها ناصر منصور ها نصرنا شته بګی کنه ها منصور منصورین ولې ټول کې لکه چې د دې ګردانی کنه نون صاد را پکې ته ورې خبره باندې پوه شوې زه به نه پوهه ما ته یو کس وایي د حروف څو قسم دي اول دا وایي د حروف نه یو کس پاسه یو د حروف دوه قسمونه دي 1 2 حروف اصلي او حروف زائده کینه بل کس پاسه د حروف اصليات یو تعریف ماته یو ملګری وکړي دا خبره وکوي د وزن کولو په وخت بعض کسانو حروف اصلي ته چې د فاعل لام په مقابله کې نه د وزن کولو په وخت د فاعل لام په مقابله کې کینه بل ملګری پاسه جدي ته سوې زه ور ټیک شو دویم تعریف د حروف اصلي ها ټیک شو ماشاءالله دا بتاو څه دي دا پورا لکه مخه بسوې ما ها بس د څه وس وکي کنه یو خبره بل وکي چې دا کمی چې ما تاسو ته ورکړي کنه دې به سره وزن نه واسي لکه دا اوس اسان شو کنه تاسو اسان نه شو ګوره لکه دا تاسو دا وی لاول مې دا نه وی کنه بیا په تاسو باندې سړی راځي چې دا څه خبره شو لکه تا ولي کوې تسنیه دلته کتاب نه وټکه ماتوا تسنیه مؤنث غائب تسنیه مؤنث غائب او منفی مجهول ها او نون صاد را دي کنه نون صاد را دي نو منفی مجهول باندې نه سره راځي مانوس وی راکنه مانوس وی راکنه څنګه به سوي تسنیه مؤنث غائب مانوس غیرتا سو مانوس غیرتا یو ټکه بوتره بر وزن ما فعلتا بس دا ټکه پکې ولې شو ما فعلتا ټیک شو لا بر وزن ما فعلتا نصرتن بر وزن فعلتن ها نصرتو بر وزن فعلتو پوښوي اکلتم بر وزن فعلتم الکه یاد بشي دا ها دا اسانه دوه ټکی لیکل دي دوه ټکی صرف دا ټکی څنګه او وزن بر وزن دا سو پونه شو ما مطلب تاسو دا بر تسنیه مؤنث غایب نو دا تسنیه مؤنث غایب څنګه نه دا او کنه دا خو غشته مزول کار دی بازول کار کې با صرف دا کولې بر وزن دا بروز نه دا لکه اوس تاسو په کتاب کې چې تاسو لیکي کنه کتاب کې نو په دې کې تاسو ګردان دي سره کړي نصرا بروزن فعلا واحد مذکر غائب مدد کیا اس ایک مرد نے نصرا بروزن فعلا تو کتاب راوړل لاول دا 63 پیج راوړل 63 زمونږ بکار دی کنه چې دې 62 پیج پورې ګردانو نه دي او د 63 نه اخوا نور چې دا صرف سبق ته نو موږ به یو سیټ به موږ د 63 نه اخوا وایو او په دویم ټایم کې به موږ ځان لګردانو نه کوو صحیح شو لا
ګردانونه به جدا او جدا ټایمي او دغه به جدا ټایمي دا اوس دا تاسو له ولنې ورځې می جمعه دا ګردانونه مکمل وغوستل نور دا ګردانونه جدا وخت په یو د دغه به جدا وکي 63 پیج د ما په دې کتاب کې دغه دی په 63 پیج ده د حروف کی تقسیم ویل دو ہاں حروف کی تقسیم ہے حروف تقسیم حرف کی دو قسمیں ہیں دا حرف سو قسم نے دی اصلی او بل سو زائد حرف اصلی وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے چې دا مجرد او د مزید په ټول گردانوں کې راځي مجرد هغه ته وای د مجرد او مزید تاسو نه پیژنئ ما دونه پکې سوم نه تاسو خو ما تاسو چې د با په ټولو گردانوں کې راغلي که مجرد یو که مزید دا بیا ان شاء الله تکو صرف دا به مجرد خالی ته وای او مزید چې زیات حرفونه پکې راغلي مجرد چې زیات پکې راغلي لکه بیا موږ شش اقسام وایو ان شاء الله چې دا حروف من ختم کو بیا به د وزن طریقه وایو او بیا به ان شاء الله شش اقسام وایو پای کې تاسو بیا وځئ مجرد او مزید نو چې جو ہو حروف ہے وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدہ کے بغیر حذف نہ ہو دا قاعدے نے بغیر نہیں حذف شوی نو دا تاسو لا قاعدے نه پیژنئ نو دا خبرې به من دي کړي تاسو چې آسان دي تاسو جیسے کرومہ میں کاف رام میم حروف اصلیہ ہے اس لیے کہ یہ مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں موجود ہے اس طرح یعید جو اصل میں یوعد ہوتا اس میں واو عین دال حروف اصلیہ یا واو قاعدہ کی وجہ سے حذف ہوا حرف زائد وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے بلکہ بعض میں آئے جیسے اکرم یہ تعریف دا کڑے رہے خواہ فہم تعریف دے دا وصل توزان لولی کئی جو وزن کرتے وقت فاعل لام کلمے کے مقابلہ میں آ جائے اس کے حروف اصلی کہتے ہیں وزن کرتے وقت حروف اصلی سے رقوات اولی گئی وہ حروف جو وزن کرتے وقت فاعل لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے وزن کرتے وقت فاعل لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے وہ حروف جو وزن کرتے وقت فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائے آؤ بتائے کہ رسول گئے حروف زائد کے جو وزن کرتے وقت فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہ آ جائے وزن کرتے وقت فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہ آ جائے دیکھو کو رکھنے دل اولی کا بارے میں لکھل نہیں دغه اولی کا پوه شو مې معنی ها نو دا بس یاد کړئ د حروف دوه قسمونه حروف اصلي زائد او دوه تعریفونه صحیح شولا او دغه کار بولی کوي دغه زوړ کار دی صرف دغه یو ټکی به سره سی وولی کوي بار وزن دا صحیح شولا ها